علیکم ورحمت الله تعالی وبرکاته. ګرانو ملګرو معززینو، الله تعالی مو خوشحال لرا سلامت لرا. یو ملګری تپوس کوي او وایي چې په خوب کې انک یعنی سیاهی لیدل، هغه سیاهی قلم کې اچول یا څوک در کې یا موجود وي، د دې به څه تعبیر وي؟ ځکه چې دام کې د شي خوبونه دي هر قسم. نو د دې پاک لباندې چون کې سیاهی خو ډېر پخوانی او سابقه میټیریل دی، پخوانه به دا سیاهی جوړېده. حضرت علامہ محمد ابن سیرین تابعی رحمت الله تعالی علیه فرمایلی دي چې که په خوب کې څوک سیاهی وویني نو دلیل دی چې روزی به د فراخ شي، اللہ تعالیٰ به د روزی او رزق فراخ کی. اور اگر دیکھے کہ سیاہی اس سے ضائع ہوئی ہے تو اس کی تعویل خلاف ہے. کچرتوی قتل چې سیاهی چو دا د دنه ضایع شوی دو نو د به روزی او رزق چې دا تنګیږي. سیاهی چون کې که خیالو کې د لیکلو شایم دی، د قیمت شایم دی، او سیاهی باندې یو پیغام هم لیکل کېږي. نو سیاهی او انک چې تا نه ضایع شي دا د دې خبرې ثبوت دی چې د تا مطلب چې کومه فراخي د رزق ده هغه به په تا باندې رتنګیږي. نو دغې وجه نه علامه ابراهیم کرماني صاحب خدام فرمایي چې که چېرته وویني چې سیاهی د ده په کپړو باندې غورځېدلې ده، دلیل دا دی چې ده ته به نقصان رسیږي. او کوي لیدل چې سیاهی چو دا یو منشي سره دو، منشي دی او یو هغه دی هغه کوم حساب کتاب چې لیکي کې شر ورته یا څه ورته هغه دی او هغه سره ده، نو هغه له به الله پاک مشرانه ورکوي که منشي لیدلی و. حضرت جعفر صادق علیه السلام فرمای چې که چېرته په خوب کې سیاهی وویني نو د دې څلور وجې کېدی شي. سرداریم کېدی شي چې یو غلام یا یو ماتحت کس سی ویني، او آرام او سکونم کې دی شي. سیاهی تاولی دا تا سره دو تا آرام سکونم ملاوي دی شي. معیشت د تا ژوند او روزګار هم ښه کېدی شي په دې باندې، او شادي او خوشي یعنی وادم راتلی شي او خوشحالیم راتلی شي. نو چې کله هم ته سیاهی ویني په دې کې خامخا سرداری، راحت، معیشت او د واده پروګرام، دا یو څو قسمه تعبیرونه دي چې تاسو په وړاندې ذکر شول. الله مو خوشحال لره. جزاکم الله.